وشو. نن موږ دې پروګرام کې په دې خبره مختصر گفتگو کوو چې روزې پسې څه پکار دي. موږ تاسو له د رمضان مبارک روزو پسې څه تاثر پکار دی. نو سامعین حضرات، موږ تاسو له پکار دي چې موږ رمضان پسې د خفګان احساس وکړو چې موږ نه د رمضان مبارک قیمتي لمحات د لاسه لاړل او دا پته نه لګي چې د دې نه وروستو بیا رمضان راځي، نو هغې کې به د چا خوش قسمته عیسه وي او ډېر خلک به داسې چې هغه به په دې دنیا کې نه وي، هغه به د دې دنیا نه تلي کله چې رمضان بیا راځي. دې وجې نه حافظ ابن رجب حنبلي خپل کتاب لطائف المعارف صفحه 217 کې وایي چې کیف لا تجری للمؤمن علی فراق رمضان دموع، ولې نه بهږي د یو مؤمن اوښکې په فراق د رمضان باندې، د یو مؤمن اوښکې د رمضان په جدایۍ باندې ولې نه بهږي. وهو لا یدری هل بقي له فی عمره الیه رجوع، او ده ته پته نشته، مؤمن ته پته نشته چې زما بل رمضان ته رجوع باقي ده، زه به بیا د رمضان ته ورسم که نه. نو چې دا پته ده ته نشته او ده د لاسه رمضان لاړ، نو دې که چېرته وجاړي د سترګو نه ورپسې اوښکې روانې شي، نو دا د تعجب خبره نه ده. یعنې باید چې د رمضان په تلو باندې د خفګان اظهار وکړي چې رمضان زما د لاسه ووته او قیمتي اوقات او لمحات لاړل، د لاس نه ووتل. دا احساس د رمضان نه وروستو موږ تاسو ټولو له پکار دی. او بیا دویم نمبر چې کوم موږ روجې نیولې دي او یا تراویح او دعاګانو کې شرکت شوی دی، نو هغې پسې کوشش د قبولیت پکار دی، ځکه د انبیاو او د نیکانو خلکو دا طریقه وه چې هغوی به عمل وکړو، نو هغې پسې به یې وروستو د قبولیت فکر کو چې دا الله قبول کړي. قرآن عظیم الشان کې د انبیاء علیهم السلام واقعاتو کې دا خبره په نښه شوې ده. ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړو او بنیاد یې ښوده وی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا الله ته زموږ نه قبول کړي، ته اورېدونکي او پیدونکي. نبی علیه الصلاة والسلام به د عباداتو نه وروستو د قبولیت دعاګانې کولې، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي، ای الله زما توبه قبوله کړي او زما ګناهونه معاف کړي او زما دعاګانې قبولې کړي. نو دا عمل نه وروستو دا آواز لګول چې الله زما عمل قبول کړي، نو دا یو طریقه ده د دې چې د رمضان فواید موږ ته حاصل شي. نو د رمضان نه وروستو یو موږ به افسوس کوو او حسرت زړه کې به کوو چې رمضان زموږ نه لاړ. دویم موږ به د رمضان د قبولیت دعا کوو. المنتقا کتاب کې صفحه 222 جلد اول کې د امام مالک نه تپوس کېږي چې یو سړی د اختر په ورځ باندې خپل ورور ته ووایي چې تقبل الله منا ومنک وغفر الله لنا ولک ويرد عليه أخوه مثل ذلك
قال لا يكره. یو مومن بل مومن ته د اختر پر ورځ وایي چې الله دې ستا عمل قبول کړي او زموږ دا ویل څنګه دي؟ وی دا جایز دي. دا تعلیم دی د دې چې موږ به د قبولیت سوال کوو. دارنګې شیخ الاسلام ابن تیمیه الفتاوی الکبرا صفحه 228 جلد دویم کې وایي چې یو سړی بل ته داسې وایي چې تقبل الله د اختر په ورځ تقبل الله منا ومنکم او واحاله الله عليك، الله دې دا عبادات او دا روزه زموږ ستا نه قبوله کړي. بیا دې الله په موږ دا ورځې راولي. که یو سړی دا دعا کوي نو هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه نه تپوس شوی دی، نو هغه جواب ورکوي چې دا فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة انهم كانوا يفعلونه. دا به صحابه کول، دا د صحابه عملو چې رمضان نه وروسته به یو بل ته د قبولیت دعاګانې کولې. کتاب المغنی د ابن قدامه کې صفحه 294 جلد دریم کې وایي چې امام احمد نه تپوس شو چې د رمضان په آخر کې د اختر په ورځ د قبولیت دعا کول یو بل ته چې تقبل الله منا ومنک یا ومنکم دا ویل څنګه دي؟ نو هغه وایي چې لا باس، دا روا دي. او دارنګې حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری صفحه 575 جلد دویم کې وایي چې کله اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم به د اختر په ورځ یو بل سره یو ځای شو نو وی به تقبل الله منا ومنکم، الله زموږ د عبادات او ستاسو زموږ نه قبول کړي. دارنګ الحاوی دا د امام سیوطي کتاب دی، د هغې صفحه 82 جلد اول کې وایي چې د امام مالک یو شاګرد وایي ما د امام مالک نه تپوس وکړ چې اختر کې تقبل الله منا ومنک دا ویل څنګه دي؟ نو امام مالک وایي چې ما زال الامر عندنا كذلك، دا عمل زموږ مدینه کې مشهور را روان دی، دا خلق کوي دغه رنګې. دارنګ امام ابو داود سوالات ابو داود کې صفحه 61 کې دا خبره کړې ده. امام احمد ابن حنبل وایي چې دې وینا کې د اختر په ورځ سهارت نشته، تقبل الله منا ومنکم. سامعین حضرات دا جمله چې ده منا ومنکم، سامعین حضرات دا جمله چې ده دې کې دا فکر دی چې مخکې څه شوي دی هغې دپاره د قبولیت فکر پکار دی. نو یو دریم چې دی عمل بل چې د رمضان موقع موږ نه له لاس نه لاړې، اوس موږ له پکار دی چې موږ د نیکۍ نور کارونه وکړو. لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې د یو ورځې د اعتکاف د ثواب دونه دی چې سړی د دوزخ ته اوره 3 خندقه لرې شي او د هر خندق فاصله دومره لکه د ځمکې او د اسمان. همدغه روایت سره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی د یو مسلمان د ضرورت لپاره کوشش وکړي او منډه ووهي د یو مسلمان ضرورت پوره کړي نو ده ته به الله پاک د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکړي. که زموږ د لاسه رمضان یا اعتکاف ووته نو چې نور موږ داسې لاس پرې ووهو چې د هغې تلافي وشي، الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي. نن زموږ د پاکستان د ورکوټ اختر لومبۍ ورځ ده او تمام سامعین د ګروپ د جامعه رسول الاسلام او د تحفه سحر د ګروپ سامعینو ته زه
دا اختر مبارکي په دې الفاظ سره ورکوم چې تقبل الله منا ومنکم الله دې زموږ ستاسو هغه منځونه او دارنګ تراویح او تهجد او دعاګانې او فرض روزه تمام د نیکۍ کارونه چې الله زموږ نه په خپل فضل اغوستي دي هغه د الله زموږ ستاسو قبول کړي او د هغې په توسل سره دعا کوم چې الله تعالی دې زما او ستاسو د ټولو حاجتونه د خپلو د غیبو خزانو نه پوره کړي د کوم ورور چې څه ضرورت وي نو د دې ګروپ د دې ټولو افرادو په وسادت سره زه هغې دپاره دعا کوم ټول په امین ووایئ چې الله تعالی زموږ هغه ضرورتونه ترسره کړي بیمارانو ته الله زموږ صحت او عافیت ورکړي قرضداران الله زموږ د قرض نه خلاص کړي موږ ټول الله د پردو قرضونو خلاص کړي الله تعالی د دشمندارو دشمنۍ په دوستۍ بدله کړي بېروزګارو له الله روزګار ورکړي او دارنګې مسافر الله په ډکو منګولو په خپل وخت په خیر سره کور ته راولي او الله تعالی موږ تاسو ټول د حرمینو زیارت له بوتلې کړي زموږ ستاسو د بچو